حکومت چې کم د 10,000 روپیو اعلان کړه که په دې طریقه باندې دغه 10,000 روپۍ ورکوي نو علي امین گنډاپور چې دی په دې کې غلا کوي او دا روپۍ چې دي دا موږ ته نه میلاویږي. د کس د دې په باره کې کمنټس کړی او داسې زیاتر کسان دا خبرې کوي چې دا به ایم پی ای امین ته چې دی هغو ته میلاویږي او باقي کسان ته چې دی دا به نه میلاویږي. نو دا په هرې حلقه کې چې دی 5,000 کسان ته چې دی هغو ته میلاویږي. نو په هغې کې تاسو هم شاملېدی شئ خو د دې دپاره تاسو خپل نوم چې دی دا ولیکئ. که دغه شان تاسو خبرې کوئ نو دا روپۍ به تاسو ته میلاو نه شي او د هغو رشته دارو ته به دغه روپۍ چې دي دا خالی پاتې شي. نو لاړ شئ په دې کې خپل نوم ولیکئ. بل لا د هغو اشنایان چې دي لازم به هغه د خپل اشنایان نومونه چې دي دا په کوم لیکي نو تاسو سره هم خپل نومونه ولیکئ که تاسو ته هم دغه روپۍ میلاو شي. بل لا د دې بل څه طریقې کار نه و چې په هغه طریقه باندې دا تقسیم کړی خو دې له ورکوي بیا د دې ایمان اسلام دی چې دې غریب له ورکوي که په خپل ځان کې تقسیموي ځکه چې هغو دا ډیټا چې ده دا نور نه شي یو ځای کولی او بېنظیر کفالت پروګرام والا چې دی دې له خپله ډیټا نه ورکوي چې دې له خپله ډیټا ورکوي او دې په هغې ډیټا باندې دا روپۍ تقسیم کړي او که په هغې تقسیموي نو په هغې کوم ځینې داسې غریبانان دي چې هغه نه دي یو ځای شي هغه به دا خبره کوي چې هر شی د بېنظیر روپو والا ورکوي او موږ له نه راکوي او د بېنظیر روپۍ چې دي دا مالدارو ته میلاویږي. نو تاسو راته ووایئ تاسو مالدار یئ چې تاسو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي که نه زموږ په ویډیو باندې لاندې کمنټس وګورئ ځینې دا خبره کوي چې د بېنظیر روپۍ چې دي دا مالدار ته میلاویږي څوک چې په پیپل پارټۍ کې هغو ته میلاویږي څوک چې په پی ټي آی کې هغو ته میلاویږي. دا قسمه کمنټ چې دي دا زیاتر کسان کوي خو دوی منډه تړله د خپلو روپو لپاره چې دی دا نه وایي او کور ته چې دی څوک چاله روپۍ نه راوړي.